بسم الله الرحمن الرحیم. د ګلستان د اول باب اوم نمبر حکایت شروع کو. حکایت: پادشاه با غلام اجمی در کشتی نشست و غلام دیگر دریا را ندیده بود و مهنت کشتی نیازموده. گریه و زاری آغاز نهاد و لرزه بر اندامش افتاد. ملک را عیش از او منغص بود که طب نازک را تحمل امثال این صورت نبندد و چاره ندانستند. شنیدم که حکیمی در آن کشتی بود. ملک را گفت اگر فرمان دهی من او را به طریق خاموش گردانم. گفت غایت لطف و کرم باشد. بفرمود تا غلام را به دریا انداختند. چند نوبت غوطه خورد. از آن پس مویش گرفتند و پیش کشتی آوردند و بدو دست در سکانی کشتی آویخت. کشتی یا کشتی دا دواړه تلفظ کیږي. چون برآمد به گوشه بنشست و قرار یافت. ملک را عجب آمد. پرسید که حکمت چی بود؟ گفت او از اول مهنت غرق شدن ندیده بود و قدر سلامتی کشتی ندانسته و همچنین قدر عافیت کسی داند که به مصیبت گرفتار آید. حکایت: پادشاهی به غلام اجمی در کشتی نشست. یو پادشاه د اجمی غلام سره په کشتی کې کېناست و غلام دیگر دریا را ندیده بود او دغه مرئی دینه مخکې نور سیند نه و لیدلی، سمندري سفر یې نه و کړی و مهنت کشتی نه یې ازموده او سختی د کشتی د تجربه کړې نه وه، لکه په دې کشتی کې چېرته سفر نه و کړی. ګریه او زاری آغاز نهاد. جړه او زاری چغې فریاد یې شروع کړ. اکثر په دې دغه کې چې سمندرونو کې چې دا کشتی د عام لانچونه نو دا داسې چې اوچتېږي او دې چپو کې ښکته کېږي. سړی یری سړی وایي دا دې ډوب شوې. هلته غټې غټې چپي کشتی ورسره اوچتېږي او بیا کېني. نو دی ویرېده او پخوا یې چېرته کشتی کې نه و سور شوی، نو اول سفر کې سړی یریږي. ولرزه بر اندامش افتاد. په اندامونو یې لړزه راله، داسې راپېدو او چغې شروع کړې. ملک را عیش از او منغص بود. پادشاه لره د ده نه د عیش چې دا مقدر او تریخ و، طبیعت یې ډېر خراب شو. ولې د فریاد ډېر کولو. کتاب نازک را تحمل امثال این صورت نه بندد. ولې چې نازکو طبیعتونو لره برداشت د دا قسمه شور و غوغا دا نه جوړیږي د دوی سره. پادشاهان لکه د داسې طبیعتونه نازکي نو داسې د شور و شر برداشت نه کوي و چاره نه دانستن. دیو په چاره نه پوهېده چې اوس د سره څه وکړي. که وایي نو ښه شور کوي. چله چل نه ورتلو. شنیدم یا شنیدم وامې اورېدل کې حکیمی در آن کشتی بود. یو حکیم په دغه کشتی کې و، هوښیار سړی. حکیم نه مراد عاقل و دانا. ملک را گفت پادشاه تی ویل اگر فرمان ده که چرې فرمان راکې حکم وکې ماته من او را به طریق خاموش گردانم. زه به دی په یو چل باندې په یو طریقه خاموش وګرځوم، دی به چپ شي. ته اډر وکړه. گفت پادشاه اوی غایت لطف و کرم باشد. دا خو به ډېر زیات لطف و کرم وکړي که دا دې غلی که دې غم نه دې خلاص کو. بفرمود حکیم حکم وکړ تا غلام را به دریا انداختن. ونیسئ د سیند ته یې وغورځولی. د جامو نه نیولی و، خو داسې ونیو نیولی و د جامو نه، بس یو څو غوټې یې ورکړي کشتی نه لاندې او راښکېدي کشتی پسې. یو څو غوټې چې دریا سیند کې وخوړې. چند نوبت غوطه خورد. څو پیرې د غوټې وخوړې و از آن پس مویش گرفتن. د هغې نه پس لمن د دې ویښتو نه رونیوه و پیش کشتی آوردن او کشتی ته راوړو راوست رانږدې که بدو دست در سکانی کشتی آویخت. نو اول خو یې لږ لرې پاره طریقه چې خدای خبر پسې تړلی او لږ لرې وغورځولو، بیا یې رانږدې کړو دې کشتی ته څو غوټۍ چې ورکړی. نو بیا د کشتی سکان هغه د کشتی شاته داسې یو حصه چې په هغې باندې دا کشتی نیسي او داسې دیکه ورکوي یا دغه کوي، لکه شاته پکې هغه وروستنۍ تخته وه. دیو سکان معنا کړی دی چې سکان د ساکنان جمع ده. دا خو په خپل ځای صحیح ده، سکان د ساکن جمع ده، خو دلته مطلب دا نه دی چې دا روخته و هغې پورې ونښته. دلته مراد دا دی چې دی کشتۍ ته رانږدې کو نو د کشتۍ په اخرنۍ حصه چې تخته وه یا څه حلقه وه سکان پورې ونښته. سکان د کشتۍ کې د دغه حصې نوم دی چې اخر سر ته د
کشته اخر کې وي دغه ته سکان وای. او دا سکان وای دا کردار ادا کوي چې کله کشته وړاندې رستو کوي نو دغه نه نیسي سکونډې مونډې وي ورته. نو چې کله اول خو دې پورې ونښته او دا چغې والې چې ما خو وخېجوئ نو چون برآمده د سکانې نیولې لږ ساعت یې دې پسې مراخ که کشتۍ پسې چې هغې ته یې لاس واچولو بیا هم نه راوچتولو بیا یې راوچت که چون برآمده کله چې روختو کشتۍ ته په ګوشه یې بنشست نو یو ګوټ کې کېناسته وقرار یافت او سکون یې ومونده غلی کېناسته بیا یې چغې نه والې ملک را عجب آمد پادشاه تعجب وکړو پرسید تپوس یې وکړو که حکمت چی بود دې کې حکمت سو گفت او از اول مهنت غرق شدن ندیده بود و قدر سلامتی کشتی ندانسته دا اول هغه تکلیف او سختۍ د ډوبېدو نه وی لیدلې او په قدر د سلامتی او عافیت د کشتۍ نه پوهېده چې دی غلی ناست وي او شکر یې ویستی وي چې د دریاب سمندر سختې ولیدې چپې هغې په مخو خوړې ډوبېدې ولیدله نو اوس د دې په قدر پوه شو. و همچنین قدر عافیت کسی داند که به مصیبت گرفتار ده. همدغه رنګه په قدر د سلامتی هغه څوک پوهېږي چې په مصیبت کې گرفتار شي. د عافیت په قدر لکه یو سړی ډېر زیات بیماری تیره کړي نو بیا د صحت په قدر پوهېږي. داسې یو سړي باندې سختې سختې لوږې او دا پاقې راشي نو بیا د نعمت په قدر پوهېږي. داسې مسافرۍ وکړي نو په کور د کور په قدر پوه شي. ایسیر ترانان جوین خوش نماید معشوق من آسان که به نزدیکی تو زشت است حوران بهشتی را دوزخ بود اعراف و از دوزخیان پرس که اعراف بهشت است. ایسیر ترانان جوین خوش نماید ای موړه تا ته وربشینه ډوډۍ مزدار نه ښکاري خوند نه درکوي. جو وربشو ته وي خو بعضې خلک پارسیوانان دا جو وي لکه جوین وی دی ته خاص کر ایرانیانه دا په ضمه سره وی عام دغه چې دی پارسیوانه دا په فتحه سره وی اصل جو او د ایران هغه جو وی حالانکه جوی خو یې لختی ته وی دا جو صحیح راتلو خو د هغوی دا اصطلاحات دي نو هغوی داسې وی ایسیر ترانانی جوین خوش نماید معشوق من آسان که به نزدیک تو زشت است. اے موړه تعالی وربشینه ډوډۍ مزیداره نه ښکاري او زما محبوب دی معشوقه ده هغه چې ستا په نس زشته ده او بده ده زما ته ډېره محبوب ده. دا چې کوم سړی وږي دا خبره کوي. حوران بهشتی را دوزخ بود اعراف و از دوزخیان پرس که اعراف بهشت است. وی جنتی حورو لره اعراف چې دی دا د دوزخ حیثیت لري. اعراف د جنت او دوزخ منځ کې یو پرده ده او په دې باندې چې کوم خلک وي نو دیو به دغه دوزخیانو حالاتونه هم خبرېږي لیدی شي او جنتیان هم د دې په منځ کې یو حد دی حایل دی. نو دا جنتي حورې که په دې اعراف باندې کېنې مقام ورکې دیو ته به دا دوزخ ښکاري او دوزخیان که د دوزخ روسته او په اعراف د کېنوله نو دیو ته به د اعراف جنت ښکاري ولې چې هغوی تکلیف لیدل. وز دوزخیان پرس که اعراف بهشت است. دوزخیان نه تپوس وکړه پرس یعنی بې پرس سوال کن تپوس وکړه چې اعراف هغه به وایي چې د اعراف خو جنت دی څوک چې دوزخ تکلیفونه وویني نو اعراف ورته جنت ښکاري. پر قسمیان آن که یارش در بر با آن که دو چشم انتظارش بردر. پر قسمیان آن که یارش در بر با آن که دو چشم انتظارش بردر. فرق دی په منځ د هغه کسه کې چې هغه خپل یار په غېږ کې نیولي خپله معشوقه د هغه سړي سره فرق دی چې هغه د خپلې محبوبې درد ته انتظار کوي چې څه وخت به راوځي چې زه یې ووینمه. او یو سړي سره خپل محبوب په غېږ کې دی نو دی کې وایي ډېر زیاته فرق دی. حکایت یکی از ملوک عجم رنجور بود. یو د پادشاهانو د عجم نه بیمارو در حالت پیری و امید زندگانی قطع کرده که سواری از در درآمد و بشارت داد که فلان قلعه را به دولت خداوند بکشادیم و دشمنان اسیر آمدند و صفا و رعیت آن طرف به جملگی مطیع فرمان گشتند. ملک نفس سرد برآورد و گفت این مژده مرا نیست بلکه دشمنانم راست یعنی وارثان مملکت را.
یکی از ملوک عجم رنجور بود. یو د پادشاهانو د عجمو نه بیمارو، در حالت پیری، په حالت د بوډات، هم بوډا و هم بیمارو و امید زندگانی قطع کرده، د ژوند نه امید قطع کړی و. که سوار از در درآمد چې په دې کې یو اسب سوار په اس سور راننوته و بشارت داد، زیری ورکه پادشاه ته که فلان قلعه را به دولت خداوند بگشادیم، چې پلانکې قلعه چې موږ پخوا محاصره کړې وه ستاسو په دولتو اقبال شاهي سره هغه موږ فتح کړه، یو قلعه وه و دشمنان اسیر آمدن او دشمنان ټول گیر شو، قیدیان هم کړه و سپاه و رعیت آن طرف به جملگی مطیع فرمان گشتن او در فوج او رعیت د هغه مقابل مملکت ټول مطیع فرمان شو، زمونږه دا حکم تابع شو. لکه ملک سره جګړې مګړې وي هغه فتح کو، خو بادشاه داسې وخت کې دی چې یو ډیر زیات بوډا دی او یو بیمار دی، د ژوند نه امید قطع کړی دی، اخري عمر کې دی. ملک نفس سرد برآورد و گفت، پادشاه یو سوړ سویلی وکړ، یو آه یې وکړ او وی این مژده مرا نیز، دا زیری ما لره نه دی، ما ته داسې زیری راکړی، زما خو لاړه وخت لاړه، بلکې دشمنان هم راس، دا زما دشمنانو دا زما دشمنانو لره دی، یعنی وارثان مملکت را یعنی زما د مملکت چې زما میراث چاته پاتې کیږي دا هغوی لره دی. که زوی نو هغه ته هم دشمنوله. قرآن شریف کې راځي بعضې د مالونو اولاد ستاسو دشمنان دي، نو گویا کې چې دا زوی او دا ښځه چې دی دا هم د انسان دپاره په دې اعتبار دشمنان دي چې اگر د دوی په محبت کې د حرام هم خوري، غلط کارونه هم کوي یا د الله تعالی نه غافله کیږي، یو قسم د دشمن حیثیت لري انسان دپاره. این سرا و باغ تو زندانی توست، مولانا روم صاحب وایي ملک و مالی تو بلای جانی توست، وایي دا ستا سرایګان او باغونه زندانی توست، دا ستا لپاره د زندان حیثیت لري، دا به تا په زندان کې گیر کی، په قید کې، ولې د دیو په محبت کې ته الله تعالی د یاده غافله شوی. ملک و مالی تو بلای جانی توست، دا ستا ملک و مال ستا بلای جان ده، ستا د ځان او بدن او روح دپاره یو بلا او مصیبت دی. به هر حال در این امید بسر شد دریغ عمر عزیز، که آنچه در دلم است از درم فراز آید، امید بسته برآمد ولی چی فایده زان که امید نیست که عمر گذشته باز آید. پادشاه وایي په دې امید کې سر ته ورسېد، ډېر افسوس دی عمر عزیز، زما عزیز عمر، که آنچه در دلم است از درم فراز آید، چې هغه ارمان چې زما په زړه کې دی زما د در نه را کور ته را داخل شي، دا زما غټ ارمان و چې دغه قلا فتح شي. امید بسته برآمد ولی چې فایده ځان کې، یعنی امید د فتح د قلعې خو حاصل شوه، خطرناکه قلا چې وه د دشمن نه ونیوله، ولې څه فایده ده د هغې وجې نه چې امید نشته چې زما تیر عمر به بیا راشي، زه به یې څه کمه، زما عمر لاړه، ارمان می پوره شو، زما زندگی ختمه شو، دا واپس نه راځي. کوس رحلت بکوف دست اجل، ای دو چشمم وداع سر بکنید، ای کف دست و سای دو بازو همه تودیع یکدیگر بکنید، بر من افتاده دشمن کام آخر ای دوستان گذر بکنید، روزگارم بشد بنادانی من نکردم شما حذر بکنید. دا شیرونه حسب حال د دغه سړي چې قریب الموت وي، مرګ ورته حاضر او بس درنګ ساعت لا د دې جهان نه رخصتېدونکي دي او اخري لا جبې نه ده بنده شوې، نو د په زبان حال یا قال دا شیرونه وایي، لکه د پادشاه مناسب ویلي دي سعدي بابا، ډېر ښکلي اشعار دي او په دې چې سوچ وکړې نو ډېر لوی اثر دی. کوس رحلت بکوف دست اجل، ای دو چشمم وداع سر بکنید، د رحلت او د کوچ کولو نغاره د اجل لاس واله،
چې اوس کوچ دی. پخوا چې خلک به سفر باندې روانېده، کډې به بار کړې نو یو ډول به ووالو نو خلک به روان شو په سفر. نو دا وایي چې د اجل لاسو نغاره د کوچ واله د آخرت د سفر. اسرائیل علیه السلام نغاره وواله چې بس دی اوس ما دې دنیا نه رخصتېږم. نو دا په حالت د نزه کې چې کم کس دی دی خپل ځان سره دا شعرونه وایي: ای زما دوه سترګو وداع سر بکنید، د سر سره خداحافظي وکړئ، تاسو ډېره زمانه یو ځای تېره کړې ده. اوس د سفر حکم نغاره والی کېږي، په قبر کې به سترګو دا به د کوپړۍ نه جدا کېږي، جدایي م را روانه ده. ای کف دست و ساعد و بازو همه تودیع یکدیگر بکنید. ای زما د لاس ورغوو او ای زما مټو او مړوندونو همه تودیع یکدیگر بکنید. دې ته کف وایي، دې پورې دې ته ساعد وي او دې پورې دې ته مټ وایي. نو همه تودیع یکدیگر بکنید، ټول د یو بل سره الوداعي سلام وکړئ، یو بل نه رخصت والی. ان قریب به تاسو جدا جدا شئ او بس جدا کېږئ به یو بل نه. دا کم دا مفصلونه چې اوسه پورې یو ځای دا به ته به یو بل نه به دا ستاسو ملګرتیا ختمیږي، دا ګوتې به بند کېږي، دا به دلته کټ کېږي، ټول وجود به تاسو به یو بل نه جدا کېږئ. برمنی افتاد دشمن کام آخر دوستان گذر بکنید. په زبان حال دا قریب الموت سړی وایي چې آخر دوستانو په ما باندې تېرېدلو کوي، ولې چې زه مطابق د کام د دشمنه خراب شوی ما. برمن افتاده، دشمن کام څه ته وایي؟ دشمن کام د هغه چا متعلق وي چې ډېر سخت حالت کې تباه کېدونکي. نو دشمن کام مطابق د کام د دشمنه، دشمن دا انسان په دغه حالت کې غواړي، دشمن د انسان هلاکت غواړي. نو دشمن کام د دشمن کام کې کامیاب شو، د هغه ارمان پوره شو، دې ته دشمن کام وایي. نو په ما باندې هغه حالت واقع شو د مرګ د دشمن کام مطابق. اے دوستانو په ما باندې تېرېدلو کوي. آخري نصیحت مړی وایه دغه قریب الموت سړی: روزگارم بشد بنادانی من نکردم شما حذر بکنید. زما روزگار او زمانه او ژوند په نادانۍ او حماقت کې تېره شوه. من نکردم شما حذر بکنید، ما خو څه ونه کړه، اعمال صالحه چې څه پکارو تاسو احتیاط وکئ. په دې حاشیه کې هم ډېر ښکلي شعرونه ورکړي دي. رفتم غم ز در عمر شتابان رفتم، هان شتابر طلب هست ز من هان رفتم. منمان غنچه پژمرده که از باد خزان، خنده بر لب گره و سر به گریبان رفتم. دوستان زهر بگرید شدم دشمن کام، دشمنان نوش بخندید که گریان رفتم. آخر این باکی توان گفت که در مکتب عقل، دانش آموز خرد بودم و نادان رفتم. د آخري شعر قابل معنا دی چې وشي وخت ورکو. وی آخر وی دا به زه چاته ګیله وکړم چې د عقل په مدرسه کې زه داخل وم، د عقل دانش آموز وم، سټوډنټ وم، خو نادان لاړم، ناپویه د دنیا نه لاړم. د عقل په مدرسه کې د دنیا نه نادان لاړم، پویه نشوم. آخر این باکی توان گفت که در مکتب عقل، دانش آموز خرد بودم و نادان رفتم. حکایت: هرمز را گفتن از وزیران پدر چی خطا دیدی که فرموده که بن فرموده. گفت گناهی معلوم نکردم ولیکن به یقین دانستم که محبت من در دل ایشان بیکران است و بر عهد من اعتمادی کلی ندارند. ترسیدم که از بیم گزند خویش آهنگ هلاک من کنند، پس قول حکما را کار بستم که گفته‌اند. هرمز ته چې وویلې، دا وی د نوشیروان پادشاه زوی و، از وزیران پدر چی خطا دیده که بن فرموده. وی د پلار د وزیرانو نه چې د هغه دور کې وزیرانو تا څه ګناه ولیدله چې هغه دې قید کړه،
څه کسان د چې حکومت دته ورسېد د څه کسان گرفتار کړه قید کړه. گفت هغه ویلې هرمز گناه معلوم نکردم، څه گناه مې معلومه نکړه، ولیکن به یقین دانستم و زه په یقین کامل سره زه پوهیدمه که محبت من در دل ایشان بیکران است، چې زما هیبت و یره د دیو په زړونو کې بې حسابه ده. دیو به زما نه ډېره یره محسوسوله زما د روب داب نه. و بر عهد من اعتمادی کلی ندارن، او زما په عهد باندې دی کامل اعتماد نه لري چې دا هرمز به موږ سره وفا وکړي، موږ به د عهدې نه معزوله کړي، موږ به جیل ته ولیږي. دا خلک ما نه یریده. وی ترسیدم یا می ترسمه، زه ویریدم ترسیدم دا نسخه صحیح ده که از بیم گزند خویش آهنگ هلاک من کند، چې د یارې دا ضرر خپل نه چې دا هرمز موږ ته ضرر ونه رسي، قصد د هلاکت زمونه کی مړ مې نه کی. پس قول حکمارا کار بستم کې گفتان، پس د خيارانو په خبره مې عمل وکړ، کاربن شوما چې ویل دي خيارانو دای ویل دي ازان کس تو ترصد به ترسی حکیم وگر با چونو صد برای بجنگ، ازان مار بر پای راعی زند که ترصد سرش را بکوبد بسنگ، نبینی که چون گربه عاجز شود برارد به چنگال چشم پلنگ. ازان کس تو ترصد بی ترزی حکیم، ازان د هغه کس نه کس تو ترصد کې اس تو ترصد چستان یریږي بی ترسو یریگا. اے حکیم یا عقل من سړیا او خيارا کم سړی چستان ډیره یره کوي داغه نه و یریگا. وگر با چونو صد برای بجنگ، چونو یعنی مخفف د چونو داغه پشان، اگر که د هغه پشان د سلو کسانو سره ته جنگ کول شي او مقابله کول شي، خو بیا هم تی ویریګستانه کمزورې دی او ډیر کمزورې دی او داغه پشان سلو کسانو مقابله ته کول شي هغه سکه، خو لیکن یو سړی ستانه ډیر یره محسوسي نو وې د نه ویریګا چرته مړ دی نه کی نقصان در نه کی. ازان مار بر پای راعی زند که ترصد سرش را بکوبد بسنگ، دا مار چې وې د دې شپونکی په خپه چک لګي اذان دا هغه وجه نه لګي چې دی یریږي چې دی به ما په کاڼي ولي نو مخکې شي ور مخکې شي. مار چې په صحرا کې بعضې وخت د شپون په خپه باندې چک لګي حمله پې کوي، وې دا د دې وجې نه لګي چې مار دنه یریږي نو ځکه پې چې دا به مې اوس چېرته په سر مې ونولي په کاڼي یا مې په دغه ونوي نو پې مخکې شي. ښکلې مثال یې یا دا دی چې د دې دوه معنی د دې نه استنباط کېدی شي، یا داسې ده چې اذان د هغې وجې نه مار په خپه د شپون باندې حمله کوي، او یا اذان مار د هغه مار نه په خپه د شپون باندې حمله کوي. دویمه مصره سی ده چې یریږي چې د سر به په کاڼي وټکوي، کوبیدن ټکولو ته وایي. نبینی که چون گربه عاجز شود برارد به چنگال چشم پلنگ، وی ته نه وینې کله چې پیشو عاجزه شي او ګیر راشي او تنګ شي، برارد مثلا پړانګې یو ځای کې راګیره کړي او د تېښتې رویني نو دی د خپلې یارې څه کوي، برارد به چنګال چشم پلنگ، دی په خپل چنګالو او په دې لاسونو پنجو باندې د پړانګ سترګې مروباسي، وایي هسې دې دغه کوي راځه دغه پیوکا حمله پیوکا. حکایت 10 نمبر حکایت بربالین تربت، نو دغه کې دا د پادشاهانو اکثر دیو په دې باندې زیات دغه کوي چې د کم سړي نه یره محسوسي نو هغه له کار ګوري. حکایت 10 نمبر بربالین تربت یحیی علیه السلام. تفصیلات به ځکه ډېر نه ورکو چې موږ مخکې ویلیو، ما ته دا دوستانو ویل چې هسې پې تېر شه دا لفظي ترجمه، نو ماشاءالله تاسو خپل هم دې نه استنباط کولی شئ او نور علما کرامو د دې ښکلي تفصیلات بیان کړي دي او شرح هم لیکلي شوي دي. نو زما مقصد دا و چې زه به په دې یو تېرېدلو کومه او زه ما ډېر درس ویلی، ولیکن ملګري زما وایي چې یاره دا څومره درس لږ لږي، مثال د نیمې ګنټې نه بلکل مه زیاته وه 25 منټه 20 منټه، زه اکثر 2-3 درسو کوم هم پته نه لګي، حالات کله زه اوزګار نیمه. اوس ما
بوستان کم دغه کې ختم کړی دی، زه دلته لګیا یم، هغه سره سبقونه سټور دي، هغه یو ورکوي. نو خبره دا ده چې زه به صرف په دې به اکتفا کوم، انشاءالله داسې تشریح طلبي هغه به کوو او صرف دا عبارت زه وایم او لفظي ترجمه. نور خو ګلستان دغه ډیر زیات شوی دی، نو تاسو بیا که څه مسلې نو نورو گلستانونو ته دغه وکړئ چې چه درسونه کړی. بر بالین تربت یحیی علیه السلام معتکف بودم. در جامع دمشق یکی از ملوک عرب که به بی‌انصافی منصوب بود درآمد، نماز و دعا کرد و حاجت خواست. درویش و غنی بند این خاک درن و آنان که غنی ترن محتاج ترن. پا سر د قبر دا حضرت یحیی علیہ السلام اعتکاف کون کې اومه الته می چیلويستا داغه په مقبره کې در جامع دمشق چې هغه دلته خخته په جامع دمشق کې چې په شام کې د یو خار نوم دی کې از ملوک عرب کې به بے انصافی منسوب بود درآمد. یو د پادشاهانو د عرب نه چې په بے انصافی سره ورته نسبت کړی شو راغی. نماز او دعا کړ او حاجت خواست. نفل وکړو د الله نه دعا وکړو سوال وکړو. درویش و غنی بند این خاک درن، که درویش ته او که غنی دی دا د خدای د در بندگان دي، داغه تابع دي. وانان کې غنی ترن محتاج در. څوک چې زیات غنیان او مالدار دي پادشاهان دي هغه زیات محتاج دي، هغه مسائل لا زیاتی. انګه امره کو فغه وخت کې ماته ویلې چې زیولیدم اذان جا کې همت درویشان است. دا غزنه چې قصد او توجه دا درویشان وي و صدق معامله ایشان او صدق د معامله د دوی خاطر همراه من کنید. یعنی ما ته لګه توجه راکې او دعا راته وکړي چې از دشمن حساب اندیشنا کم چې د سخت دشمن نه زه په لکه اندیشه کوم په یاره کېم. گفتمش ما ورته وی دغه عرب پادشاه ته بریت ضعیف رحمت کن، په کمزوري ریت باندې مهرباني او رحم وکړه. تاسو دشمن قوي زحمت نه ویني چې د قوي دشمن نه زحمت ونه ویني، سختی ونه ویني. بابا زوان توانا و قوت سر دست، خطا سپنجه مسکینی ناتوان بشکست. وی پات توانا مټو سره او په طاقت دا سر دست سره پنجې سره خطا سپنجه مسکینی ناتوان بشکست. دا غلطی دا ناروا دي چې دیو ناتوان مسکین پنجه ماته کې چې ستا پنجو کې زور دی نو د کمزوري پنجه متا وها. نه تر صدان کې بر افتادگان نه بخش شاید. نه ریږي غسړی چې په دې عجزانو باندې ترحم نه کوي کې ګرځ پای در آیت کسش نگیرت درس. کده خپل عجز شي او غورځيږي نو څوک به بیا لاس ورنه کی اوچت به نه کی. هران کې تخم بدی کشتو چشمی نه کی داش. هر هغه چا چې د بدی تخم وکرلو او د نیکه امید لرلو سترګې لرلې نیکه ته سترګې امید کولو دماغ بیهوده پختو خیال باطل بس. دی یعنی دماغ بیهوده پخ مطلب دا چې خیال محال کرده بیهوده خیال وکړو او د دا خیال دا باطل خیال وتړلو او د غلط سوچ وکړو چې د بدی تخم یې وکرل نو بدی به ویني نیکی نشي لیدلی. د سوچ غلط دی. زگوش پومبا بیرونارو داد خلق بده د غوګونه مالوچ بار کا او خلکو له انصاف ورکا. وگر تو مین ده داد کچرته نشي ورکولې روز داد هست د داد او د انصاف رسټره چې خلکو ته انصاف ملو شي. پمبا سوک پمبا وی سوک پومبا دا دوړه تلفظ صحیح دي یعنی او وگر دا سوای نو دا جمله بسی زگوش پومبا بیرونارو داد خلق بده وگر تو مین ده داد دلته لگا سکتاو کا کچرته نشي ورکولې داد نشي ورکولې نو سو روز دادې هست. دیږي کې اکثر طالبان غلطيږي. نو روز دادې هست دا جدا کا جدا جمله شو. وگر تو مین ده داد کته نشي ورکولې نو سشتا روز دادې هست ورځ د داد شتا. بنی آدم اعضای یک دیگرن که در آفرینش یک جوهرن چو عضو بدر داورد روزگار دیگر عضوها را نماند قرار. تو کز مهنتی دیگران بیغمی نشاید که نامت نهند آدمی. بنی آدم اندامونه د یو بل دي لکه د یو وجود چې څنګه لاس خپې اندامونی داسې ټول انسانیت چې دی یو انسان د بل انسان د اندام حیثیت لري او دی به په دردمن کیږي چې یو ته تکلیف رسی. که در آفرینش یک جوهرن دیو په پیدایش کې د یو ذات نه دي. بعضو نسخو کې یک گوهرن لیکلی مطلب یو دی.
چې عضو بدر دا ورد روزگار دیگر وضوها را نماند قرار. دا ډیر مشهور شعر دی. هر کله چې یو عضو زمانہ په تکلیف راولي نو نور اندامونو ته قرار نه وي. تو که از محنت دیگران بیغمه، ته چې د محنت و مشقت د نورو نه بیغم او بے فکره، نه شاید که نامت نهد آدمی، نه خیي چې پتا باندې د آدم نوم کې خودلی شي د انسان، بلکې ته حیوان. دا هغه شعرونه دي چې د اقوام متحده په دروازه باندې لیکلي دي، یونایټډ نیشن باندې. دا درس دلته ختم شو. لس حکایت وشو. وصلی الله تعالی علی خیر خلقه محمد و آله و اصحابه اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین.